نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرم الله زما عزت مندو دانن چې کما ټولګی را جمع شوی دی دا د الله د کتاب او د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه قاریانو اخلاص او د الله په دربار کې د قبولیت یو نمونه او زمنګ او استاسو د عبادت د قبلولو نخا د الله په توفیق باندې نن جوړه شوې ده یو سړی چې نیکی کیا ام د الله په توفیق کوي د بدینا چې بچي ام د الله په توفیق بچيږي امام رازی رحمه الله فرمای وی الله د انسانانو وعده غسته وا
عالم ارواح کې الله آدم علیہ السلام پیدا کړلو او بیا یې د هغه په ملا باندې لاس راخ کله کما یلیق بشانی. مشکات کې روایت دی چې د دې بندگانو د ارواح د سرو میګانو په شان پیدا شو. الله مخاطب کړه، الله ورته وویل الست بربکم، زه ستاسو رب نیمه، زمونږ او ستاسو د تمام عالم ارواح. هغې دا وعده وکړه چې قالو بلا، یا الله ولې نه ته زمونږ رب یې؟ هغه وعده په هغې باندې موږ دنیا ته راولېږلو چې د رب احکامات به منئ، د وخت د نبیه په طریقه باندې به ژوند تېروئ. سورت زاریات کې الله وایي د انسان او د پیری مقصد ذکر کوي. الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما نه پیدا کړي الله ویا دا انسان او دا پیری سلمې پیدا کړي الا لیعبدون، مگر دی لمی اللہ وی پیدا کو چی دا با زما بندگی کئی. دا دی مقصد او دا دی میشن سے دنیا ترا لے گلے وزولنی دا خوراک سکاک دا پارا پیدا یوازی نی گورا، دا دنیا دا کرواندو دا پارا نی وی، د روزیانو د ګټلو د پاره نه دی لې نه پیدا کړي. مقصد دی د رب عبادت دی. ګوره دیو جن د الله نبی ویا وی الدنیا خلقت لكم وانتم خلقتم للآخرة. دنیا اللہ تاسو لا پیدا کړی دا وی بندگانو تاسو اللہ پیدا کړی وی آخرت لرا. دنیا خود دا ملائک دی په خدمت کې لګیا دي، هواګانې لګیا دي، نمر او سپومۍ مسخره ده، اسمان مسخر تابع دی، په کار لګیا دی، زمکه تابع کړی ده، نه ډېره سخته ده نه ډېره نرمه ده، خپل فواید ترې اخلي، زمانه تابع ده، سهار او ماښام کېږي. نو ته وایې چې یاره مهنګایي راله او دې له خو هم څه پیدا کولی. الله د هغه جواب هم کړی. الله وایي وما من دابة إلا على الله رزقها. نشت الله ويا يو زند سرق إلا على الله رزقها، مگر فالله باندې روزي لازم ده. سپی لبه ورکی او مومن لبه نه ورکی، خنزیر لبه ورکی او مومن موتا لبه نه راکی. مشرک کافر چې 24 غنټې د الله په لعنت کې اختی او د الله غضب پر راوریږي، هغه لبه ورکی او موتا لبه نه راکی. دا ډېره دا قنلبار خبره ده. نه د روزۍ وعده لاله کړې ده، مقصود به تجارت دنیا نه ګرځي، مقصود به مخې ته آخرت وي او دا دنیا تجارتونه دا به په زمین کې اسې راځي.
لکه یو سړی هوټل له لاړ شي که نه او وایي روش راوړه روش، نو د هغې سره نور څومره سینګړې پتري راوړي. نو ګوره مقصود خو یې ورته روش ویلی، چکني سلاد یې وله راوړه، نوره سبزیان یې وله پسې راوړلې. مؤمنه ستا به فکره په آخرت یي، ګوره نظر به دې په الله یي، او دا نور چې کم د دنیا ژوند دی دا خو یې د دې سره تړلی دی. انبیاء علیه الصلاة والسلام یا دارنګې راواله صحابه کرام هغوی چرته خپل دین په دنیا نه دی برباد کړی چې دنیا له تلې او آخرت یې خراب کړی. زما او ستا د دنیا د وجې نه آخرت برباد دی. د دې د وجې نه خو چې صحابي به وفات کېدلو نو دا جمله به د خولې نه وتله، فزتو ورب الکعبه، ای د کعبې په رب مې د قسم یا منګه کامیاب یو. په تاریخ کې نشته چې صحابي وفات کېږي او چا ورته د کلمې تلقین کړی. مړي ته به د کلمې تلقین کوې که نه زرکدن حالات ورته به وې نه چې ووایه، لیکن د هغې خوا ته به د کلمې وینا کې. صحابه ورته څه وایي وفات کېږي او دا خبره ورته کوي، صحابې ورته ولاړ دی، سر ته ولاړ دی، و یا بلاله زمونږه سلام په محمد رسول الله ووه، وی پا ابابکر عمر باندې سلام ووه. څه جدا کېږي نه؟ ویل په الله مې د قسم یا چې سهار د محمد رسول الله سره ملاقات دی. ولې د هغوی په دې آیات باندې یقین دی؟ الله وی ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. الله ویا نیکان بندگان با په جنت کې وي او الله ویا ګناهګار با په جهنم کې وي. دغه الله فیصله کړې ده، نو خو خپل ځان قربان کړو، دین یې ګټلی، والله یې ګټلی، اوس موږ دنیا ګټو. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا غي په ولي باندې د الله رسول لاس کې خودلو او د الله نبی ورته وی یا عبدالله کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. یا عبدالله بن عمر دنیا کې داسې وخت تیر کا لکه لاره باندې چې یو مسافر روانیه یا یو اجنبي او ناشنا سړی وي، هلته مکانونه نه جوړی، اجنبیات ماڼۍ څوک نه جوړی. او چې زمونږ 60 سال یو یو ګیرې سپینه شي نو پخوا بادو ته کار ووایي، اوس یې 3 بټوې په جب کې اچېږي، ځواني دې څه کړه؟ دا ستاسو خوند کوي؟ عمر رضی الله تعالی عنہ غلام نیولی او په پیسو ویل ما ته به مرګ را یادی، مرګه چې کله په ګیره کې سپین ولګېدله دا غلام ته ویې ځه ځان له تجارت کوه. هغه امیر المؤمنین ولي ویله ما دې له نیولې ویه چې مرګ را په یادی، او چې کله په ګیره کې سپین ولګېدله نو مالې خبر راکړو چې مرګ نږدې دی. نو چې په ګیره کې سپین ولګېدل د آخرت فکر پکار دی، کنه ته به اوس به بیلچه او تسکوره رالی اوس به 3 او 4 چته جوړی. نه عبدالله بن عمر به د دې حدیث تشریح کې ویله دا خبره به کوله و اذا امسیت فلا تنتظر الصباح و اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اے مومنه چې سحر دې کړلو نو د ماښام انتظار مکوه، او چې ماښام دې کړلو نو د سحر انتظار مکوه. ځکه د الله نبی وایي اجنبي غونته کې وخت تیر کړه.
مسافر ونته کې وخت تیر کړه د بهر کې د صحابه نظر په الله داغي کاروبار داغي زمیدارا داغي گاون داغي سفر داغي اخلاق داغي خبره دا صرف د الله د پاره وا چې په څه طریقه الله راضي کو بس کو په تجارت کې راضي کو په گاونډي راضي او کو په سفر کې راضي بټوله د الله د پاره نمونه وا عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ لار باندې روان دی یو بوډا ناسته ده د کټۍ غاړې ته یو کټۍ اور باندې پرته ده تاریخ الخلفاء کې علامه سیوطي د په مناقبو کې دا واقع لیکلی غیر شاپیره ماشومان ناستی یو څلور دا ماشومان جاری دی خاورو کې لغړي امیر المؤمنین پختنه کیا وی دا ماشومان ولی جاری د دې بینه پختنه وکړه ویل یا امه اے بیا ما یبکیکم دا تاسو څه شی جړی ولی جاړیا وجه څه ده څه شیم جړی آیت ویلا زوانا نخوی پیجنده چې دا عمر دی او خلیفه وقت دی او بگشتونه کول شپې به کوڅو کې ګرځېدو د کونډې یتیم تپوس به کوله اوس عنقا ده چې وټې ویوړو او کورسۍ ته په لوړ مازدیګر وختله نو 15 کاله پس به ستړي مشي کې بیا به راځي عمر ویا ابي وتويا ويزوانا امير المؤمنين اے امير المؤمنين احمل یا احمل ولدا بوجیا مالرا پوغاکا دا بوجي وی مالرا ته امير المؤمنين خلق بوي چی وزیر اعظم بوجي د وړ پوغا کړي اتو یا سالمات اتسأل الله آیا الله بستانا پختنا کوي یوم القیامه فورز قیامت بانی ام سألنی کو زمانہ د دې یتیمانانو د دې کونډو د دې غرباو د دې فقیرانو با سالم الله ستانا پختنا کوي فورز قیامت کو نه د امیر المؤمنین عمر نبک سالم وتوستانه به کوي ځکه ته وزیر اعظم زه خو نه یم ناغل بیا د پیټي پختنه مکوا پیټي بزاوړم ته پوس زمانہ دی لاړو د راشن بوجي کې خودلا او بوډه به ته وی دی کې ولا غلا پخک غاله پخولا وړي وبوت ور واچلا سالم وتوي امیر المؤمنین حق د ادا کو رازا او توي په الله مې قسمی دا واړه مې په جړالې دلیو او تراغ پورې با په دې مقام باندې ولاړې ما چې دې وړو خاندلی نوي در صحابه عملو اغي په وزیر اعظم توپ کېم د الله رضا تلاش کوله چې الله راضي داسې د دنیا واقعات دي د صحابه په بارک ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت رجسٹر باو پای کې با نمونه لیکل شي د یو د بل الکه د ایتمانانو خدمت اغست د کونډه خدمت اغست د پلانیزي خدمت رجسٹر عمر کولاو کو وی چې زمونږه پکې څه خالی زیات شتا کو نه چې رجسٹر کولاو کو یو خالی جگہ پکې وا یو کونډه وا داغیا اولاد نو خاوند مړ و بوډای و پاغي پس چانوم نو لیکل چې خدمت به څوک
عمر وای موږ پکې خپل نومي سوار چا چې موږ به کوو که وای چې کله مې تهجد وکړله او زه رالمه او ما دروازه وټکوله هغه بوډۍ ابۍ دروازه د هغه کونډې ما وټکوله نو آواز وشو من انت څوک وی ما ویل چې انا عمر زه عمر یما وی څه راغلی یا وی راغلی ما د کوره صفایي له دا خدمت ما اخیستی دی هغې وی زه واپس لاړ شه ارجع واپس شه ویل ستا نه مخکې یو ځوان راغلی و هغه غول یې جارو کړی دی مشکیزه یې راډکه کړې دا څه شي عمر وی حیرانه دا شومه چې ذمهداري ما اخیستې ده او راځي بل یو رجسټر کې ما نوم ولیک سبا له د هغه پروني ټیم نه وختي رالم بیا مې دروازه وټکوله آواز شو من انت څوک وی ما چې انا عمر یما وی څه راغلی وی ما صفایي د کور له بوډۍ ویل ارجع یا عمر واپس شه ستا نه مخکې یو جوان راغلی دی صفایي کړې ده په درېیمه ورځ مې تهجد ونه کړه خو په دې نیت لاړمه چې دا سړی ونیسم نیمه شپه وه د ثلث اللیل نه مخکې وی رالم چوغه مې واچله توره او ګوټ ته ودرېدم یو سړی را روان دی او په خیبله دی څادر یې غټ په ځان راچلی دی مخ یې نه ښکاري پهچان یې نه کېد زه ولاړ یم ما غږ وګونه کړو زه یې نېمه لیدلی دروازه یې وټکوله دروازه بوډۍ کولاو غول یې را جارو کړی و کچره مرچرې راغستې وه مشکیزې ولي باندې تشه پرته ولاړې اوبې م راوړلې چې واپس رالې او بېرته د کوره راووت نو ما ور منډه کړه او یې معانقه غاړه مې وله ورکړه وی ما ورته ویله من انت کم سړی څوک دا کار خو زما دا ذمهداري خو عمر اخیستې ده وی هغه راته وویله چې عمره ستا دې په الله قسم چې چاته ونه وی چې مخ یې کولاو که ابوبکر صدیق دا د ملک وزیر زمان و دی لا رسول الله دا نظریه جوړه کړې وه دای په مدرسه صفه کې لوبه ولیو دغه عمر وی ما ورته ویل چې امیر المؤمنین الله دې د باندې رحم وکړي نو دا پیزار دی ولې نه دی پخو کړی وی ما ته یې ویله چې چېرته ګاونډیان خبر نشي دا یو عمل مې الله لکلی دی چې دا یو عمل چېرته برباد نشي عمل به پټاو زما استا معمولی عمله دنیا ته ښکاره کړو عملم برباد شي دقه صحابه دی ابوبکر ایمان په یو څلوېښتم کال له وړی دی په یو څلوېښتم خو عالم الصحابه څوک دی ډېر لوی عالم په صحابهو کې ابوبکر صدیق په اتېشتم کال باندې عمر ایمان راوړی دویم نمبر لوی مفتی د صحابهو څوک دی عمر مورزادیه علما مورزادي صلحه نشته دا وروسته جوړ شوي په دې ادارو کې اوس یې چې ستا یونیورسټیه ستا کالجه او ستا سکول فارغه کي نو په غلا کې پی ایچ ډي کړي او چې نن قاری صاحب فارغه کو نو تاج د رسول الله ورته په سر کو دا د قاری محنت وکنه ډېر خلک ناست دی علما هم پکې دي چا تاج په سر کړی د الله د نبي خدا زنده مثال دی د مدارسو کنه دا د دې قاریان او علماو په اخلاص دلالت دی کنه چې نن دې بچي ته وګوره د الله د نبي سنت د الله د نبي تاج په سر دی او د الله د نبي د سنت سره بنن کور ته ترځي دیو جن امام ابو داود رحم الله ویا من قرأ الحديث وهو يتكلم کم سړی چې رسول الله ویلا
او دا لاړې کور ته لاړې خبرې کیا فکأنما یتکلم النبی گویا چې د دې خلکو په کور کې پیغمبر خبرې کیا او خطیب ویا سراج المنیرا او من قرأ القرآن چې قرآن یاد کړلو گویا چې دا د الله د پیغمبر دیدار وکړو نن دې داسې بچی کور ته درځي یونیورسټیانو نه به هم راغلي کالجونو نه به هم راغلي د سعودي او د لندن نه به هم راغلی خو داسې نورانیت او داسې صورت او داسې سیرت او داسې اخلاق او داسې آداب او ناسته پاسته والله چې د شلو ممالکو نه را سفر کی او د سلو یونیورسټیانو نه فارغه کی نو داسې نورانیت به پیدا نه کی د مدرسو له دا بچي ورکوي دا اولاد په دې علما پرستو وسپارئ چې تربیت یې دله وکړي او دا علما د انبیاء وارثان دي په انبیاء ستاسو اعتماد نشته په انبیاء باندې د امت اعتماد دی د الله کلام یې راوړی د رسالت یې قایل نو د دې عالمه د حقانیت نه قایله د الله نبی ویل علما ورثة الانبیاء ای دا علما د انبیاء وارثان دي یوازې دا واړه مه راځئ د سپین ږیري م راځئ دا لوی م راځئ دا مه وه چې حافظه مې کار نه کوي او ژبه مې پیړه ده ژبه دې څه پیړه کړې زه ته ښیم که امام شافعي رحم الله وی ما خپله استاد وکي ته شکایت وکړو وی شکاوت الى وکي سوء حفظي فاوصاني الى ترك المعاصي امام شافعي رحم الله وی ما خپل استاد وکي ته شکایت وکړو چې جی زما حافظه کمزورې ده ژبه مې پیړه شوې ده دماغو کې مې قرآن نه کینیه دماغو کې مې حدیث رسول الله نه کینیه وی ما ته خپل استاد څه وویله وی فاوصانی الی ترک المعاصی ما ته ویلا چې یا شافعي ګناهونه پرېږدوه ولی فإن العلم نور من إله ونور الله لا يعطى لعاصي ولدا د قرآن او د حدیث علم دا د الله نور دی او الله خپل نور او رڼا ګناهګار له نه ورکوي ژبه د فیسبوک پیړه کړه 24 غنټې موبایل او تناس اولاد خو ما او تا تباہ برباد کړه د الله نبی وایي ادبوا اولادکم اولاد تربیت کیا دا ولا اوس موبایل ورکی په هغې منئ دای په ګانو باندې منئ لکه په ګانو یې مه منوه د لقمان حکیم د بچي نصیحت واوره که نه اڅوی یا بنیا ای بچوړیا یا بنیا لا تشرک بالله ای بچیا ګوره د الله سره شرک ونه کې عقیده ولا برابر کړله موحد ته جوړ کو اول ولا عقیده برابر بیا وترسوی یا بنیا اقیم الصلاة بچیا ګوره د مانځه پابندي کوه په سب کې خیال وکړه چې بچوړی راغلی کو نه سار مانځه کې ولاړ دی ماخوستن شته 5 وخت مانځه کې د شریکي لیدلی د دې اولاد به زما ورسره پوښتنه کوي د الله نبی الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته خبردار هر یو سړی مشر او نگران دی الله به تینا د خپلو ماتحتو پوښتنه کوي یوازې پیسو ته لاس مه نیسه چې یاره بچي نن دوکان له وختي تلی او ناوخته تلی او مولوي صاحب بندوبست یې وکړه نه جهنم له روان دی الله ویا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم ایمان والا وخپل ځانونه د جهنم نه بچ کئ و اهلیکم او خپل بچیم بچ کئ بچیم بچ کا خپل اهل او عیال او ځانم بچ
زما او ستا د بچو حال ګوره بدل دی، د نوي نسل خبره خرابه ده. شکل او صورت یې د هندو دی، اخلاق یې د سیکانو دی، بیزار دی د بوش دی، او جامه دی ځان له د یهودیانو ده. مخکې به جینکو پوډر لګول، اوس یې هلکان لګوي. مخکې به زنانهو پړاقې پیسې کولې، اوس یې نارینه کوي. هغو باندې تنګې کړلې، دی ورته ولاړ. مخکې ورځو کې ختم له روانو زمانه مخکې یو موټرسایکل والا مخکې شو، دومره لویې پیسې وه، چڼی اوسه پکې روغځېدو، بربونقۍ پسې شاته روره. نو ماسې یو طالب راسم، مال پلار یې پېژنم او خاندان یې پېژنم، پلار یې وشرماو او خاندان یې په شرم وشرماو. ته دې ځان ته فکر وکړه. د الله نبی خالف الیهود والنصارى، ای مؤمنانو خلاف وکړه د یهود او نصارا. او ته وې نه چې هغه تیرې نام سټایل کړی وې زم کو هغه وریځه خرولې وه دم خرولي، کو یوه پیسې وشلوله دوی شلولي. زوامه هسې نه چې چرته ته په ټیک ټاک باندې رالیږلي چې لوی او دسماته یې خوړلی دی، دی به یې خوري. ساله به یې پلیټونو کې د ځوانان اچولی. ولې وایي دې کې به هم څه وټامن ای کنه، خو نقش قدم باندې روان. اولاد زمانګه دی، خویندې میندې زمانګه دی، قبضه پې د یهودو ده. چا د ډوډۍ نه پان نه څاو. مفتی رشید احمد رحم الله یو کامل متقی تیر شوی، د دې ملک مفتی اعظم. بچی صرف ګیره والې وه، ګیره والې وه، خرولې هم نه وه. عربو ته تللی و او ګیرې بونډۍ کړې وه، په ملک یې بند کو، په ملک، او د میراث نه محروم هم کو. وی دا د پیغمبر په سنتو شرمیږي، دا د انبیاو په واجبیه او مسله باندې شرمیږي. دا خو د ټولو انبیاو سنت، د ټولو انبیاو واجب. دا خو د آدم علیه السلام نه راواله، د آدم علیه السلام نه راواله. د رسول الله پورې د یو پیغمبر نه ثبوت د دې نشته. او د الله نبي ورته خیري کړي، الله دې تباه او برباد کا. وی دا طریقت ته چا خوستل؟ کو دې په لعنت کې، کو رواني په لعنت کې، کو په کعبه کې طواف کې په لعنت کې، کو په جومات کې ولاړې په لعنت کې، کو په مانځه ولاړې په لعنت، کو روژه دې نیولې ده په لعنت. ته ځان ته فکر کړې؟ وایي دا ځوانان دي، وایي پرېږدوی مړه اوس یې وایي ځواني ده. هغه بالوله یو ورځ روانو په لاره، نو یو خلکو لوبې کولې ماشومانو، نو یو ماشومه سیټ ته هسې ناست، نو بالول ورلی وی ته ولې ناست؟ هغه ویل موږ الله لوبو له نیو پیدا کړي. ولې قرآن کې دی نه دی اورېدلی؟ الله وایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله وایي دا انسان او پیرې ما عبادت له پیدا کړی دی. وی لوبو لې ښه هغه وایي بالو وی څه نصیحت خو به دې راته کړی وی. نو بعد نصیحت کې دا خبره وکړله، ډېر مختلفو طریقو باندې نقل ده، خو برخه حاله مختصره ده چې نصیحت یې کله وکړلو، نو هغه ورته ویل بالول ویل ته خو ماشوم یې، په تا خو احکامات هم نه دي فرض، ته دومره د الله نه یېرېږي؟ ویل او که نو د الله نه یېرېږم ځکه چې کله زما دا موره نغري ته اور بلی، نو لاول پسې دا واړه واړه خسڼې ږدي، نو په دې وړو خسڼو باندې دا اور تیز کی، بیا پسې دا غټې غټې دړې ږدي. نو زه وایم هسې نه چې الله په منګه جهنم ګرم نه کي په دې وړو باندې. دا پکې د الله خشیت پکې و، یېره پکې وه. مؤمن به متقي، مؤمن به خلکو ته خیر رسوي، مؤمن به د پیغمبر په سنتو باندې فخر کوي، اولاد دې مدارسو له ورکوي. دا قرآن عظیم کتاب دی، دې ته خو زما او ستا د زړه الله ټینګ کړی. الله وی لو انزلنا هذا القرآن، دا قرآن میں اللہ کو چرته را لېږلی وی علی جبل په یو غر باندې، لرأیته نو مخاطبه تا به لیدلی وی دا غره، خاشعا متصدعا، دا باز خاشعا دا به عاجزه وی، متصدعا ریزه ریزه شوی به وی،
د څه د وجنا من خشیت الله د الله د یېرې نه د الله د یېرې نه به دا بریزه شوې وې عاجزه شوې وې برداشت به نه شوې کولی ولې الله وایي د دې د احکاماتو د قرآن نه وایي د دې نه ګوره غرونه هم شاته شوي الله وایي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان دا الله وی دا مونځه روجا دا احکامات دا تابعداري د الله دا الله وی منګه مخکې پیش کړله په غرونو باندې په اسمانونو باندې دا په ځمکو باندې فابین یحملنها انکار یې وکړو د دې د پورته کولو نه وی دا نشو کولی نه تکبر یې کو نه واشفقن منها الله وی ویرېدله وی نیشو کولی نو ذمواري واغسته وحملها الانسان الله وی ضمانت یې واغسته انسان انه کان ظلوما جهولا الله وی دا لوی ظالم او لوی جاهل دی ضمانت دې کړی دی الله ته ویلې دی الستو بربکم قالوا بلا تا وی یا الله ته زما رب یا زه به د احکامات منمه نو اوس ولې نه مني تا وی زه به د محمد رسول الله په طریقه باندې ژوند تېرومه وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الله ویا پیغمبر چې لا کما شکل او صورت درکو پیغمبر د لا کما اخلاق درکړه پیغمبر د لا کما تجارت درکو پیغمبر د لا په کما طریقه ذمہدار او خودلا په دغه باندې الله وی عمل وکا فخذوه عمل په وکا وما نهاكم عنه فانتهوا او الله وی ګورا چې رسول الله د څه نه منع کړي نو منع شه نو د څه نه منع کړي خالف اليهود والنصارى الله خلاف وکړ وسوي بڑینواره کې قرآن وسو په پلانې کې کارټون جوړ کو ته په ونه ګرځېدي تا څه شي کړي تنن الله حاضر ناظر کا چې تا د سار نه څو منځونه په جمع وکړه او استاد ټوله ژوندۍ د جمع سره سار سحر منفسو بجې دي ماخصن جمع کې ته حاضری قرآن لدې ټیم ورکړي ذکر او اسکار دې کړي درود دې د الله په نبی ویلې استغفار دې کړي چرته په یو ګټ کې ناسي به د خپل ګناه دې جړلې چې دا دومره وخت مې تیر کو یا ربا غافل ما او اوس خو مې معاف کړه کنه چرته دې الله ته دې سوي و دې جړل نو څه ودرېږي د محمد رسول الله په مخې آلته ورتلې د میزان ته په څه سترګو ودرېږي چې په دې حال د دنیا نه لاړ شي رحم وکړئ په خپلو ځانونو باندې ژوند عملیات زندگی د قرآن او زندگی د محمد رسول الله ختمونه دا څه ګوره رسم نه دی دا رواج نه دی د قاري صاحب چې دا اجتماع جوړه کړې دا دې له جوړه کړې چې د کلي ته خیر ورسي زمانه مخکې مفتي صاحب بیان وکړ د هغې نه وروسته بسې قاري صاحب په تمهید کې ډېرې خبرې وکړې دا نه وروسته ما څو خبرې وکړې ماتې وړې دا د څه دپاره بس ښه بیان وشو او ښه د سربندي وشو او ښه واړه تیار شو نه دا بچی چې څنګه باشرع دی بابا تم نیت وکا ځوانه تیم وکا خور لور تیم وکا وې زم هم دغه شان د الله په دین باندې ځان مینومه او شکل او صورت به د الله د رسوله په طریقه باندې جوړوم د ټولو بنیتي الله دې د عمل کولو توفیق راکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم